بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت فدی آیات مبارکہ کی فرمائی ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږه داوود سیدنا داوود علی نبینا علیه الصلاة والسلام منا د خپل طرفنا فضلا فضیلت او اوس الله رب العزت داود علیه السلام ته ما فضیلت ورکړو مخکې خبره تېره شوې مدلو داود علیه السلام د اولو العزم پیغمبرانو نه و د عظیمو شخصیاتو نه و د بني اسرائیلو عظیم پیغمبر الله رب العزت فرمایي چې دله موږ ورکړو د خپل جانب نه فضل وفضل حسن القوة والنبوة والكتاب اغا حسن ورکولو فضل ورکولو بقوت سر قوت داود علیہ السلام تعالی ناشنا ورکولو قوت علیہ دا کشان اللہ رب العزت پہ فضل کرو اللہ رب العزت پیغمبری ورنصیب کرو او اللہ رب العزت پہ فضل کرو اللہ کتاب پر نازل کړو زبور شریف او الله رب العزت په فضل کړو الله ناشنا आवाज ورکړو داود علیه السلام داود علیه السلام په باره کې راځي وی داود علیه السلام بچ کلا تلاوت کوو د زبور شریف نو اللہ رب العزت زیروست آیات کے ورپسی فرمائی وی یا جبالو اووی قلنا من وردوی یا جبالو اے غرونو اووی بیش راجع شے واپس شے معاہو سرد داود علیہ السلام پی تسبیح پا تسبیحاتو کی داود علیہ السلام چه سنگ سبحان اللہ ہوئی نو تاسم جواب ورگئی تاسم وی سبحان اللہ هغه چې بل چې کوم ذکر هغه کوي تاسو ورسره ذکر وکړئ جواب ورکړئ وألنا او وجعلناه له وألنا او منکر زول له دلرا ای نرم کړم له د لپاره الحديد د اوسپنا الله رب العزت فرمایي اوسپنا د پلاس کې دا نرم کړم نو د زبور شریف چې کله تلاوت کو نو دا مارغان دوارا پلار او زوی دیو سلیمان علیہ السلام اللہ وعلمنا منطق الطیر دیل چی دی ما پوها ورکڑی وا دا مارغانو پا خبرو باندې
مارغانو به چې څه خبرې کولې دي به پوهېده چې دي دا الله نو مارغانو به ورسره ذکر کوو مارغان به چې څومره تېرېده په زرګونو ته به رسېدو هغه به چې څومره د ده د اواز به څومره رسېده هغې به راته یې ورسره په ذکر کې شاملېده دغه شان د مارغانو چې دي بیا په هغې کې حشرات ټول یو شان ټول به ګډ وډ د ده تلاوت ته دا وورو او د زبور شریف تلاوت پرې وکړه او د کتاب سره دومره مینه وه چې خپل نوکر ته به یې ووایي حدیث شریف کې راځي چې ته ورشه اسونو کې اس وګوره مفهوم بیانو او اس راوله ښه اس چې هغه به کله تر څو اس راوسته ده به پکې یو پیر د زبور شریف تلاوت کړی ډېر زیات مینه او ډېر ناشنا به بیا چې به دغه صحرا کې یا غر کې کله لوسته نو یا جبالو اوبي بي معه د غرونو به ورسرې علما دي کې رقص کوو داسې زنګاوي به ورسره والده داود علیه السلام تلاوت سره دا د معجزه و با دا مارغانو په خبرو په پوهېده دا د معجزه و دغه شان چې د مارغان حشرات ځناور وغیره ټولو به د ده د تلاوت ته وږي خو یو بل ته به څه نه وي دا د ده معجزه و دغه شان په لږ وخت کې به ورته خدای دونه برکت اچولي چې د زبور شریف تلاوت به یې کوو دا د ده معجزه او الله رب العزت د ده په لاس کې اوسپنه نرمه کړې وه داسې نرمه کړې وه لکه څنګه چې موم وي نو دا د ده معجزه وه الله رب العزت فرمایي ولقد آتینا او خو د ده کتاب چې کوم زبور شریف نو دا اکثریت ذکر ما سربره شته اوس په ټولې ترجمې چلېږي صرف وایي خطا کړی دی ظالمان په ټولې ترجمې چلېږي نو ټول ذکر داسې بس سارې چې راپاسې نو دا بس دا خپل اوس هم هغې به ټولې تسبیحات دی ولقد آتینا او یقینا ورکړو موږ داود علیه السلام ته منا د خپل طرف نه فضل نو دغه ټول چاته پکې قلنا مویل یا جبالو اے غرونو اوی بی راجع شه واپس شه آنتا معهو سره د داود علیه السلام سره پسو په ذکر سره په تسبیحاتو سره چې دې کوم ذکر کوي تاسو الله هغه جواب ورکړي کشانو کې وطیر وسخرنا من مسخر کړو د لپاره طیرا مارغان دا ولا مسخر کړو خان هغه هم د تابع راځي هم ذکر کوو وَأَلَنَّا او نرم کړو د لپاره الحديد اوسپنا ولا نرم وګرځول اواز خوب د اواز د خوبوالي شهرت چې دا مشهور دي یادېږي په دا وشلهانه باندې او اواز خوبوالی او تیزوالی دا د الله رب العزت د طرفه ورکړو انعام دی یو کس به ښه مضبوط وي او روغ رمټ به وي ټیک ټاک به وي خو اواز به نه شیخي اواز به یې بدرنګ وي اسخاب به نه کوي یو کس چې دی هغه به نري وي او ظاهرا به اسم نه وي کمزوري به وي او د هغه اواز به خوب وي او تیز وي نو دا د الله رب العزت د طرفه ورکړه صحابه به تلاوت کو ډېر تاریخ والا لیکلي دي وایي ابتدا یعنی د مسلمانانو چې کوم د کامیابۍ ادعا هغې کې به چې د مسلمانانو په علاقه باندې څوک تېرېدو نو د تهجدو په ټیم کې به داسې اواز د دې کورونو نه څوک به په چتونو ولاړو څوک په کورونو کې څوک جوماتونو کې داسې اواز به راته لکه څنګه چې د مچۍ بوګار کوي داسې به د تلاوتونو اوازونه د هر کور دغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی سیدنا ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ هغه د تهجد ډیر کې لګیا او د شپې تلاوت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتیر شنو आवाज ډیر زیات کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی لقد اوتي مزمارا من مزامير داوود
یقینا دل ورکړی شوی دی مفهوم بیانوم آواز هغه یا مزامیر هغه کوم خوند چې په دې یو زمونږ د مزامیر دا ځکه سره کوم خوند او هغه کوم ماره چې د داوود علیه السلام او هغه ماره چې دا ورکړی شوی دا چاته موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دا ماره تعبیر مې وکړو او دا سواتی سے عبدالحمید سواتی رحمه الله دا تعبیر کړی ورنو دا مزامیر به بل څه لقد اوتی مزمارا من مزامیر داود بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زړه مې وایي چې ستا تلاوت ورته تا وکړي نو کول تلاوت چې بس سنت سره برابر وي بیا خوان کوي وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ والله رب العزت فرمایي د لاس کې دا اوسپنه دا نرمه کړې وه نو درکبې داود آهن موم کړ بلاس د داود علیه السلام کې دا اوسپنه دا موم شوی وه الله وایي انعمل موږ ورته وی جوړوه سابغات کشاده زغرې وقدر او تنګي کوه فی السرد په هغه کړو د زغرو کې چې د توري ګزار په سم نه کېږي غشې نه ورځي په منځ کې نو وقدر فی السرد او تنګي کوه په هغه سورو یا په هغه کړو د زغرو کې یا بابا د شاه منصور رحمه الله به ترجمه کوله وقدر فی السرد نو ای فی وقت السرد اندازه کوه تنګي کوه په هغه وخت د زغرو جوړولو کې د هغې د زنځیر د کړو په جوړولو کې په دغه وخت کې اندازه کوه یعنې محدود وخت کې کوه چونکې دا د دنیا څیز دی داود علیه السلام د چا سره میلو شو نو هغه ته داسې به کله ناکله عامو جامو کې ووت د 14 کالونو کې تقریبا ورته تخت پاتې شو چې بادشاه شوی نو عامو جامو کې به ووته خلکو نه به تپوسونه کول چې ستاسو بادشاه څنګه دی څنګه خلیفه ښه دی نو یو بیا ورته یو کس وایي چې خلیفه هم خو ډېر ښه دی خو کاش چې ده د بیت المال نه چې دی پیسې نه اوچتولې ده چې دی خپله ګټه کولې او د هغې نه چې دی نو ځان له د کور والا خرچه برابروله نو د هغې نه پس یې خدای نه سوال وکړم دغه د زغرو دا اوسپنه والله خدای پاک په لاس کې نرمه کړه زغرې یې پیلې نو الله رب العزت فرمایي وی موږ ورته ووایو چې بهی لکه دا خو د دنیا کار دی دا محدود کوه وقدر بسرد فی وقت السرد نو محدود وخت کې دغه کار کوه او ډیر وخت چې دی وعملوا صالحا عمل کوه د نیکۍ د آخرت لپاره انی یقینا زه بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی ولسلیمان الریح اوس د زوی تذکره ده الله رب العزت وایي د دې نه علاوه بعض علماو 18-19 پورې زامن لیکلي دي او بعض وایي چې نه د سلیمان علیه السلام نه علاوه 15 زامن ولسلیمان الریح نو وسخرنا لسلیمان الریح الله وایي تابع کړی مو د سلیمان علیه السلام لپاره هوا غدوها سفر د دې په وخت غدوها په وخت د سبا کې شهر سفر د دې په اندازه د یو میاشت چې د سارې به د تخت سفر کو د هوا ورته تابع وه نو دومره مزل به په یو سهار کې کو لکه سړی چې په یو میاشت کې عام رفتار سره ځي عام رفتار سره یو میاشت غالبا د شام نه به راوچتېدنو پارس ته به لاړ داسې او بیا به څه بل ځای هم راځي او مازدیګر چې عامو روایاتو کې دا دي چې کابل ته به عام روایات دا وایي چې کابل ته وعملوها نو غدوها سفر د ده په وخت د سبا کې شهر په اندازه د یو میاشت ورواحها او سفر په وخت د ماسپښین نو رواحها ویل شي د ماسپښین نه تر ماښامه پورې په وخت د ماسپښینو یعنی د ماسپښین نه پس تر ماښامه پورې شهر په اندازه د یو میاشت نو د ورځې د 2 میاشتو برابر سفر کولی شي واصلنا له او بیولې مو له د ده دپاره عین القطر هغه ویلې شوې تانبه ګرځولې مو بیولې مو
د د لپاره هغه چینه ده تانبې بیولې شوې تانبه نو دې کې روایات دي څوک وایي چې په ټول ژوند کې ورته الله رب العزت 3 پیرې چې دی دا تانبه دا بیولې و د چینې په شان ورته راښکلې ورته بیولې څنګه چې اوبه روزي او څوک وایي چې په کال کې به 3 ورځې داسې وي چې دا تانبه ورته دکه شان د چینې نه چې څنګه اوبه روزي دکه شان ورته تانبه ویلې شوي چې دی دا او څوک وایي هفته کې څوک وایي میاشت دا مختلف لکه نن سبا د څنګه راته چې په شا یو څه بل څه دا کیسې دکه شان دا خلک دې اوس انکار کوي دا پرویزي ډله چې کومه ده او سر سید احمد خان والا او دا ګزګیره چې دا مور یو څه بل څه دي هر شیز په عقل باندې دی هر شیز په عقل باندې لکه وایي داود علیه السلام چې وعلمنا منطق الطير دلته راځي د سلیمان او د داود علیه السلام په باره کې چې دي د مارغانو په خبرو پوهېده نو د دې نه ځنګلي انسانان مراد دي په ځنګلو کې چې کوم اوسېږي بیا به ته مراد وایي بیا د دې نه مراد چې دي د دې اوسپنه چې اوسپنه هم وله نرمه کړه په لاس کې وی د دې نه مراد دا دی چې خدای ورته چلو خو چې داسې به ورته ور واچوي بټۍ کې او داسې به نرمه شي نو بیا په داود علیه السلام او په امدوار کې څه فرق شته ده بیا په څه معجزه وګرځېده ښه د نورو لم څه بلا کیسې پیسې جوابونه ریخ کړي چې د غرب ورسره زنګاوه والا نه د دې دا مطلب دی چې دا سړی داسې یو بند ځای یو په هغې کې اواز وباسي نو هغه اواز یې راتنګېږي نو د دې د خدای د د خدای د خبرې دا مطلب دی یا جبال واوبي چې خدای ورته وایي چې د اواز ورته تانبه وروبانه دا د خلک لګیا د مختلف په خدای رسته د سپي سیوا کېږي نن ما یو مناظره واورېدل د 3 کسان یو په افریقا کې د دې ټیم کې یو په انډیا کې او یو په جرمني کې 3 واړه د پیغمبرۍ دعوه درې واړه د پیغمبرۍ دعوه یو زاهد خان او بل انډیا والا چې دی دا مودود دی او جرمني والا چې دغه افریقي والا چې دی نو هغه اتر وایي چې ما د پیغمبري میلوی شوې ده د زاهد خان په تعلیماتو باندې دغه اوږده کیسه وه ما یې صرف هغه روبانۍ دغه فلحال وویله نور بله کیسې د هغه د ده د وجې ما د پیغمبري میلوی شوې نو چې ته هغه ته ګورې نو د هغه نه به زمونږ د لیکلو د لیونۍ به دې ښه غول روشان یو خبره نه دلیل نه یو دلیل باسم د هغې نه چې غواړي کفر هویس بس یو څانګه بانګه اخره کې د هغه انډیا هغه چې دی نو هغه باندې لږ مسلمانان ورغلي وو هغه یې ایستي وو ښه ټیټ ټیټ یې والي مضبوط خو بیا د حکومت خلاص کړو نو مړ کړی خو نو خو والي خو ټیټ هغه ته وایي هغه بل ولا دعوت ورکوي چې جرمني ته راشه او که ته هغه غواړې ته داسې درته چېرته دغه نه میلاوي د سیاسي پناه زما په نوم باندې راشه پناه والا یہاں آپ کے اقبال کو بھی کوئی بیگان الفاظ استعمال کړي چې ستا ویښته هم څوک تکلیف نشي ورکولی د یو بل خلاف هم لګي او په یو بل اعلانات هم ورغلی د پیغمبر نه ځای پرې دا یو خطبه خو په خپاره وویل چې دا ولې راته پیغمبري میلوی شوي دا بلا کیسې د الله د محبوب مېتواره یو دوه پکې نور هم دي وروستو په اډونو کې ورسره بیا هغې مې وضع شوي د هغې مناظرې دي چې د هغې هغه ول چې ورسره دا ثبوت خوړلی دا ما دا نننۍ خبره دا 3 واړه دا لجندي دجالان نو دا خلک روزي او دا عقلي طور خلک راګیروي ومن یزغ منهم او هغه چا نو الله رب العزت فرمایي چې دی به دا ولسلیمان الریح او تابع کړي مو سلیمان علیه السلام نه هوا دې انکار کوي لکه بره چې دومره دا چې دومره اوچت شي او بیا خو سړی سان نشي اخیستی او دا کولی شي هغه د بره نه هوا چې د سلیمان علیه السلام غوږ له یو سبحان الله را رسوي نو خدای پاک ورته دغه سیسټمونه نه شي کولی دا ټول یې ورله تابع ګرځولي او ستا تحقیقات څه دي ستا تحقیقات خو داسې دي لکه ډېران ده چې خشاک وکړي د یونانیانو تحقیق وي هوا چې ده هغه بسیطه ده ورپسې وروستو تحقیق راغی هوا مرکبه ده هغه یو تحقیق راشي په سبا بل تحقیق راشي هغه تحقیق مات کړي نو ته خپل تحقیق د قرآن په مقابله کې د خس و خاشا کم برابر نه قرآن په مقابله کې به ستا تحقیق څه شي ستا عقل به څه شي قرآن مقابله د هیڅ شي برابر
ولسلیمان الریح الله رب العزت فرمای مسخر کړی مو د سلیمان علیه السلام د لپاره هوا غدوها شهر سفر په وخت د سبا د دې کې په اندازه د یو میاشو ورواهها نو دا چې دا کم نه کینی مینت ورته کوا لګیا ورته قرآن ته کینه ته به ګنوې زه د کافرانو په معاشره کې چاته لګیم چې زوی د قرآن ته کینه ته ګنې د کافرانو په معاشره کې چاته لګیم چې قرآن ته کینه نن راته چا خبره کوله راځه لږ ډانګیزې ته زما مور دې درس ته راځه مړه اسیم کسان کم شوي دي سکس اسیم کسان کم شوي دي سکس مور دې د دې په وسله باندې زماره راځي شو په دینه ته خبره داسې ده پته نه لګي دا چې دغه شان د قرآن نه لرې د دې بس بیا کیسه وه ته پته راغلي چې دلایل مې نن په خدای کې نو ځینې پکې د قرآن نه پکې کیسه وکړي قرآن کې دا راغلی واصلنا له عين القطر او الله رب العزت فرمای ورواه شهر او سفر پس د ماسپهین د دیدار په اندازه د یو میاشو واصلنا له عين القطر او بيولي او الله رب العزت وی واصلنا او بيولي مدد له د لپاره عين القطر هغه ویل شوی تانبا چینه د تانبي ومن الجن وسخرنا من الجن او مسخر کړي مدد لپاره من الجن د جناتو نو دین په تعویلات راخلي کاګان د 21 مسلماتو نه خدای صاحب د بهارت ولا انکار کړی ومن الجن او د جناتو نه من هغه يعمل چې عمل به کو بین یديه مهددتا باذن ربه په حکم در رب سره او بلکې د سره د جناتو نه انکار کړی په حکم در رب سره ومن يزغ منهم الله رب العزت فرمایو هغه چا چې نافرمانی به وکړه منهم د دې جناتنا ان امرنا د حکم زمونږه د پیغمبر خبره به ونه مننه چې د پیغمبر نافرمانی به وکړه کنه کړه د سليمان عليه السلام نه یو مو تختید چې وو تختید زمانہ فرمانی او د پیغمبر نافرمانی زمانہ و الله ينزق وبمسكوا دلر من عذاب السعير د عذاب د جهنم د عذاب د جهنم عذاب د جهنم بلا فیصله نو شي عذاب فرشتہ براغله د سليمان عليه السلام نه بچا پیریانو چا بچی سو کو تخت نه فرمانی به ورغ په فرشتي سره دا چابک دو ا چابک په اعتدال سره تو کو هغه دا نه غیر چا پیر گزار و غیر چا پیرو ولقد آتینا ويقينا ورکلو منگا داود سیدنا داود علیہ السلام تا مننا زمون دا طرفنا ورکلو من داود علیہ السلام تا دا خپل جانبنا فضل یا جبالو اے غرونو او بی او واپس راځي شه معه سره داود علیہ السلام په تسبیحات دي والطير وسخرنا الطير او مسخر کړي مو د داود علیه السلام د بار مارغان وعلن نرم کړي مو له د بار الحديد اوسپنا ان يعمل عمل کوي ورته وی کار کوي سابغات ان يعمل جوړوا سابغات کشاد اصغری وقدر او تنکی کوي په سرد باغا کړو د دې اصغرا کې د پکړو د دې اصغرا کې د زنجیران کې واعملوا عمل کو صالحا دنیکه انی یقینا ذو بما بحق سبحان تعملون چې تاسو کوي بصیرون دون کې ولسلیمان الریح او مسخر کړي مو د سیدنا سلیمان علیه السلام د لپاره هوا غدوها چې سفر درې په وخت سبا کې شهر په اندازه د یو میاشو ورواهما شهر سفر پس د ماس بینه په اندازه د یو میاشو واسن له ويولي مدد سليمان عليه السلام دبر عين القطر بلشوي تانبا غچینه د تانبه ومن الجن ود جناتنا ومسخر کړي مد جناتنا من حسب يعمل چې کار به کو به ليده مخددتا باذن ربي په حکم درب سره جنات مضبوط دي انسان نه چونکی نو باز سخت کارونه به بدی کول امارتونه به باز جوړول وغیرہ ومن يزغ منهم هغه چا بچنا فرمانی وکړه د دې جناتنا امرنا د حکم زمنګنا نذ قرو هم سکو هغه در من عذاب السعير د عذاب د جهنم